اے طائفہ گیلا من یما گیلا میں در نکیگی بی گناہ میں چی جانان پکانو ولے لاست ماشا چی پدرس جہان رسواش ماشو کے دا پاک سبحان پکانو ولے زسکوم دکی سود لیلا خبرے ما تکواد محمد رسول اللہ خبرے دا مشران ډېر ستړي کوه نو یو شعر زه ورته وایم چې څومره مېلمانه راغلي او ټولو ته د ډالۍ وي وایي ځکه درته ځان د سپېلنو غوندې لوګې کړم ځکه درته ځان د سپېلنو غوندې لوګې کړم بیا به د راتلو هم د احسان را باندې پاتې وي خبره ډېره مختصره ته کوم خپل ټیم ډي آی جي سلیم خان صاحب او د موږ جمعیت العلماء اسلام مشر حاجی حیدت الله صاحب موږ په دو باندې فخر کوو الله تعالی د عمر کې برکت واچوي زه خپل ټیم ټول دو ته ورکوم صرف 2-3 منټه سو خبره دلته کوم دا موږ مشران دي موږ کشران یو دنیا کې چې الله رضی سه بیا دنیا آخرت کامیابی ده موږ لګیا یو مخلوق رضی کوو مخلوق چا نه رضی کړه تانوی صاحب په خپل کتاب کې لیکلي چې یو کس ویلا چې زه به مخلوق یعنی خلق پر رضی کوم چا چې الله پرېږدو او مخلوق پسې سو دا انسان خسرې طرف ته روان ده ځکه مخلوق نه رضی کېږي دا موږ څومره مشران چې موجود دي چې څومره خدمت زیات کوي دومره پروپاګاندا زیاتې پسې کېږي دومره خلک هم پسې غږېږي ما ته ورسې یو کس ویل چې یو کس خبره در پسې کوله ما ورته هسې عام سړي پسې خو څوک نه غږېږي مشرې چې کس څوک ویني چې دغه الله تعالی ترقي ورکوي الله عزت وردا الله شهرت وردا دا بدای خامخا یو کیسه چې مندای په کیسه به دا سړی بدنامي خو یو شعر دا ورته استړی کولم دی خو ستړی مې کړې د چمچمار بچیا پړای مې کړې او دا ټول مشرانو ته چې ورته سپینه لمن مې هم هغه سه تک سپینه ده سپینه لمن مې هم هغه سه تک سپینه ده وې خطه زور لکه چې نور را باندې ستړی شو نو تنوی صاحب په کتاب کې لیکلي چې وسړی ویلا چې زه به داسې معنی کوم چې ما معنی هر څوک تعریف کوي ډېره قیمتي خبره ده نو وایي ته معنی وکړله مخلوق پر وکړه الله پر نه وکړله وایي چې کله معنی وکړه نو خلکو ته معنی ورکوله او چې کله کس په پروګرام نه ته بیا 100 روپۍ ورکړې اوس چې کله ماښام څه ماسخوتن څه چوکو ټیم ده یا چوک ده یا بیټک ده اوس دا کس وایي چې ما مړی کړې ده او مړی نه بعد مې هر کس ته 100 روپۍ وردي اوس خو به هر سړی دی ما ولا تعریف کوي نو وایي دی چوک سره ودرېده غوږ ورته نیوله چې دا خلک څه تذکرې کوي په ما مړی باندې نن خو به مې ټول خلک تعریف کوي وایي یو کس غږ په وکړه مړی دی ته وایي مړی ور باندې وخوړله او 100 روپۍ راکړې اپنو دلا خدای دې د کور رنګ کې که 200 راوه کور به رنګ سلی وه که 200 راوه نو بیا کور رنګ سلی وه مخلوق چا نه ده رضي کړه چې الله مو رضي کړه دنیا کامیابي ده او آخرت کامیابي ده بیا موږ تاسو د محمد رسول الله امتیانو ټول وویل الحمدلله موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و 100 کاله الله خفه کړی و چې دنیا نه لاړه الله تعالی دې جبرائیل په واسطه ورته وایي اے موسی لاړ شه په لوی جنګل کې ما یو بنده ده غسل ورکړه جنازه وکړه موسی علیه السلام چې کله ورغی کس ته وکتل وی یا الله دا خو هغه کس ته 100 کاله خفه کړی پوره بن اسرائیل خلک په دغه سړي باندې ګواه دي الله تعالی ورته اے موسی اے دغه سړي بخشش ما کړی دا اے دغه سړي جنازه تو او اعلان وکړه چې دغه سړي جنازه چا وکړه مې ټول ورسره وبخښل موسی علیه السلام حیران ده وی یا الله دغه سړي بخشش ته په څه باندې وکړو الله تعالی ورته اے موسی دا سړی 100 کاله ګناهګار و خو دغه سړي به چې کله تورات کتاب کولاو کړه او کله بیا محمد نام پچې منده کړه بیا بیا محمد نام خپلو سونډو سره چپ کړه دغه یوې آدیا دومره خوند راکړه چې 100 کاله ګناهونه مې ورته معاف کړل
اے مسلمان اورورا یو سړی د ما پیغمبر نام چپ کی الله سل کاله ګناهونه ورته کوي مشتاسو خو د نبی له صلوات و سلام امتیان یو عزت مندو حقیقت خبر دادا که محمد رسول الله نوا تبا نوا که محمد رسول الله نوا زبا نوا تا پلار بنوا تا مور بنوا تا خور بنوا تا کورواله بنوا مزکه بنوا اسمانونه بنوا دریابونه بنوا غرونه بنوا چرین بنوا پرین بنوا بوټي بنوا سمندرونه بنوا کائنات بنوا جنات بنوا انسانان بنوا عزتمند عرش بنوا فرش بنوا دا ټول دنیا نظام الله جل جلاله د محمد رسول الله خاطره پیدا کړی دا او موږ په دغه پیغمبر باندې فخر کوو چې لا دنیا نه راغله آدم علیه السلام ورته وایي او څورته وای و امنا رضی الله تعالی عنها دا بچا دي چې پیدا کی په دغه باندې نام چې محمد رسول الله زکه جنت په هر بوټي لیکلي محمد رسول الله په هر کال لیکلي محمد رسول الله په هر ولې بوټي په پاره باندې لیکلي محمد رسول الله د جنت په هر دروازې باندې لیکلي محمد رسول الله د جنت هر دروازې په تاله باندې لیکلي محمد رسول الله د جنت په هر دروازې لیکلي محمد رسول الله د جنت هورې پټنډه باندې لیکلي محمد رسول الله د جنت په هر دیوار باندې لیکلي محمد رسول الله او زه چې کله الله جل جلاله جنت ته ما چې کله عرش ته وکتل په عرش باندې لیکلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا بچای دي چې په لکه په دغه باندې نام چې محمد رسول الله نو مشت الله دا ډیره واقعا ده 9 مهینه مور په ګډه کې تیرې کړو یو پیغمبر ورته وایي چې دغه نام دغه نام چې محمد رسول الله او واقعا اوږده خبره مختصر کوم موږ په خپل پیغمبر باندې الحمدلله فخر کوو کټول کائنات الله پیدا کړه زما د پیغمبر د خاطر الله جل جلاله ټول جهان پیدا ده خدا واره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تاسو ډیره قرباني کړې دي ابراهیم علیه السلام چې کله وفات شو کورواله ورته یا رسول الله الله تعالی په دنیا کې و دعا در د دعا وغوړه چې الله ابراهیم زیدا کی الله تعالی عزتمند پیغمبر جواب ورکړي اے کورواله نن د ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد غم برداشت کوای سو قیامت په ورځ ما امتی جهنم ته رواني دا چیرته هم د برداشت کوي او جبرائیل علیه السلام ورته راغی نبی اسلام باندې جبرائیل ډیر خوف زده و نبی صلی الله علیه وسلم جبرائیل نن خو ډیر خفش کړي وی الله جل جلاله ما باندې جهنم وکاته وې سمه ته وشتش پښتب کې جهنم دا اول چې هغه کسان الله نه مانی دوم چې پیغمبر نه مانی دریم چې مجوسیان څلورم يهوديان پنځم چې کله اخري جهنم ترته جبرائیل علیه السلام غلی ایسه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اے جبرائیل اخري جهنم کې بسو کې بیان کا جبرائیل ته پتا و چې نبی اسلام خپل امت سره ډیر محبت تا کما ورته دې چې باندې تا ګناهګار امت وي بیا نبی اسلام ډیر زیات خفای خو ډیر مجبور کا چې ورته یا رسول الله په اخري جهنم کې باندې تا ګناهګار امت وي وای فغشا یو چغه اوله بهوشه پرې وته چې کله بهوشه پرې وته بیت الله تعالی نماز کوي اول صف کې نبی اسلام نماز کوي اخر صف کې زړه आवाज اورېده سي صحابه کرام پریشان دي نبی اسلام ته څه تکلیف ده خیر نبی اسلام چې کله کور ته لاړ نو نبی اسلام بیت الله ته نه راځي صحابه کرامو مشوره وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته نه راځي په توجه سره دا واقعي زده کو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مشورې سره خوښ کو ابو بکر صدیق سره ورغی ټک ټک نبی صلی الله علیه وسلم من فی الباب ورسره چوکه ویل انا ابو بکر یا رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم فرشیخ واپس زړه خبره کول نه واړي بیا چې واپس عمر خو پیژنو لو کان بعد النبي لکان عمر ما نه بعد ک نبی رسول کوا ابو عمر رضی الله تعالی عمر ورغی نبی اسلام کور دروازه ټکای نبی صلی الله علیه وسلم من فی الباب ورسره چوکه و انا عمر یا رسول الله عمر یا نبی صلی الله علیه وسلم فرج واپس زړه خبره کول نه غواړي دریم عثمان غنی صاحب ورغی عثمان غنی صاحب خو پیژنو نبی سم ایولور ورکړه او فاصله بل لور ورکړه او فاصله و اے عثمان غنی کما بل بچي و ابا متا ته په نکاح باندې درکړه و دومره محبت ور سره عثمان غنی ورغی ټک ټک نبی اسلام کور دروازه ټکای نبی صلی الله علیه وسلم من فی الباب ورسره سوکه و انا عثمان غنی یا رسول الله زه عثمان غنی نبی صلی الله علیه وسلم فرج واپس زړه خبره کول نه غواړي
صحابه کرامو بشرو کا سلیمان فارسی دا د فارس ملمنه دا به ورلږو کېدای سي دغه جواب ورکړي سلیمان فارس نه ملمنه غلو سلیمان فارسی دا چې کله ورغی ټک ټک دروازه وټکوله نبی سوتای من فی الباب ورسره سوکه و انا سلیمان فارسی یا رسول الله سلیمان فارس نه راغلی دی فارس ملمه نبی سوتای فرجه واپس زړه به خبره کول نه غواړي سلیمان فارسی چې کله واپس راغی نو ډیر په خندا باندې خوښ وو صحابه کرامو ته مسله حل اخر نبی اسلام ته ست تکرسته چې بیت الله تعالی منځ ته نه راځي وینا مسله نه ده حل خو ما د نبی اسلام نه په دوه غوښو باندې اړوېدلې دي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ما ډیر زیات محبت تا مشکات حدیث روایت ته امید راشي کې خود کتاب د اهم کتاب ده وی نبی اسلام په چکله فاطمه کوړه لاله فاطمه ورته چې اسلام نبی اسلام په پټنډه باندې چپ کړ او چې کله به فاطمه نبی اسلام کور ته لاړه به نبی اسلام ته چې فاطمه به په ټنډه باندې چپ کړه دومره زیات محبت ورسره او دومره د حیا ول زندگی تیر کړې و چې حضرت علی صاحب ته ای علی زکه ورسې و پاس لما جنازه په شپه باندې وکا دومره د حیا ول زندگی تیر کړې و دومره د عزت ول زندگی تیر کړې و حضرت علی صاحب کرام حضرت علی صاحب ته فورا حضرت علی صاحب ورغی فاطمه پلار خو دې ست تکلیف ته صاحب کرام ته جواب نه کوي فاطمه باندې خپل پلار ډیر ګران وو مشتاسوال سره زمن غواړي قسم په خدای نن سبا مشر زمنونه دالونه لزبر خشيدي دالونه چې تاسو ماته الله را دي مو تاسو سره قدر نستا قسم په الله نن سبا زمنونه دغه لزګونه کې متي دي نن خو هغه نوجوان ده چې پلار په لټو خپل کور نه باسي نن خو هغه نوجوان ده چې خپل مور په مخ باندې وای نن خو هغه نوجوان ده چې داس په ژوند پلار غریب مزدوره کوي لیکن داس په ژوند پلار چې کله مشر سي وته ته نه پیاږي ما خبره ته ورونچا نو حسن روایت او حسین په طرف باندې روان ک اخرنۍ خبره چې کله فاطمه د نبی اسلام کور ته ورله ټک ټک دروازه ټکای توجه سره واورو نبی سوته من فی الباب ورسره سوکه و انا فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بابا جان فاطمه یا نبی سوته ردرو تا ته اجازت تا اجازت ته ردرو نبی صلی الله علیه وسلم غیش پډا کړو په چوغو چوغو ورسره زاري فاطمه ورته بابا جان ولې خفای ولې سره ټول صحابه کرام پریشان دي و فاطمه بچي نور چشته نه خفا خو جبرائیل علیه السلام راغلی و او ما ته جهنم بیانو نو ما ته وی چې اخري جهنم چې بده تا ګناهګار امت وي اوس الله تعالی یا الله ما امتی به او جهنم ته بچرنګ درومي اے مسلمان اورورا عالم پرانا طالب پرانا مجاهد پرانا تبلیغی پرانا تصوف پرانا نیکوکار پرانا درې ورځې درې شپې محمد رسول الله ګناهګار امتی دې پر سره دي الله مجھے دغه محمد سره مینا محبت پیدا کی کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین